ورځ د جمعې ده. په ورځ د جمعې کې بیا علماو لیکلي دوه ټایمونه داسې چې په دې کې د انسان دعا قبلېږي. یو کم چې کله خطبه د جمعې شروع شي تر دې نه واله د جمعې د لمونځ د ختمېدو پورې، دا خطبه چې شروع شي د دې نه واله تر لمونځ د ختمېدو پورې دې ټایم کې الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعا قبلوي. بعضې علماو لیکلي وایي د دې دوو خطبو ترمنځ دا وقفه نه ده، دغه ټایم کې الله خاص دعا قبلوي. خو دا خبر یاد وساتئ، بعضې خلک په دې کې لاس اوچتوي، لاس اوچتول پکې نشته دی. په دې خوله هم سمه وایه، په دې زړه کې د الله نه وغواړه چې کوم په زړه کې د خواهش دی او حاجت دی په دغه ټایم کې. او بعض علما وایي د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مانځه نه پس د ماښام د مانځه پورې په دا ټایم چې دی که نه، په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي د جمعې په ورځ. دا دوه ټایمونه داسې دي د جمعې په ورځ چې په دې کې د الله تبارک وتعالی نه خپل حاجات غواړه. دریم ټایم چې کله اذان وشي او لا اقامت نه وي شوی، د اذان او تر اقامت ترمنځ په دې ټایم کې د الله تبارک وتعالی نه دعا غواړه، الله پکې دعاګانې قبلوي. اذان وشو، د اذان جواب دی ورکو، الله ته په ژړا شه خپل حاجات دې وغواړه. تر څو پورې چې جمع نه وي ودرېدلې که نه، په دې ټایم پورې الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعاګانې قبلوي. نو زنانه ولم پکار دي کورونو کې چې کله اذان وشو د اذان جواب یې ورکو، دعا یې ویله، په دې پسې د وروستو د خپلو حاجاتو څه وغواړي؟ دعا وغواړي. دارنګې د فرض منځ نه وروستو حدیث مبارک کې راځي د فرض منځ نه وروستو الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعا قبلوي. چې کله هم فرض منځ وشو په دې پسې ضرور دعا غواړه، الله ته ژړه او فریاد کوه. خو دعا کې یو حضور قلبي شرط دی، د زړه حضور پکې څه دی؟ شرط دی. مونږ چې اکثر دعا غواړو نو څنګه دعا غواړو؟ یا الله ته مو وبخي، یا الله ته مو وبخي، ته به وایې چې دا لاسونه به مو روړي، یا الله ته مو وبخي، کله به وایې د ګوتو نه ټکاری مو باسي. الله چې داسې دعاګانې نه قبلوي. ښه دعاګانې نه قبلوي، نه، زړه به دې حاضر وي الله ته، د زړه په حضور سره به دعا غواړي، الله بیا قبلوي. نو د فرض منځ نه وروستو الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعاګانې قبلوي.